بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د فرست ایئر لیکچر نمبر 7 دی. په دې کې به موږ پرسنټیج کمپوزیشن، ایکسس ریجنټ، لیمیټینګ ریجنټ څه ته وایي او د ایلډ حوالې سره دا ټاپک موږ کور کوو. پهله موږ راځو پرسنټیج کمپوزیشن ته. پرسنټیج کمپوزیشن the percent by mass of each element in a compound is known as percentage composition. یو کمپاوند دی، سپوز زه واخلم واټر H2O سمپل کمپاوند دی. اوس په دې کې 2 ایلیمنټس موجود دي، هایدروجن ان اکسیجن. اوس د هایدروجن او د اکسیجن د ماس په حواله سره په دې واټر کې پرسنټیج څومره دی، دې ته ویل کېږي پرسنټیج کمپوزیشن. د واټر کزه پرسنټیج کمپوزیشن معلومه نو په دې کې به ځا پرسنټیج اف هایدروجن معلومه او پرسنټیج اف اکسیجن معلومه. که پرسنټیج اف هایدروجن ز ګورم نو this is the total mass of hydrogen in this water divided by the mass of water and multiplied it by 100. نو که د ایلیمنٹ تاسو پرسنټیج معلوموي نو دا هغه ایلیمنٹ ټوټل ماس په کمپاوند کې وګورئ، بیا دا کمپاوند ټوټل چې کوم ماس جوړیږي مالیکولر ویټ یا مولر ماس اب لاندې ولیکي او ملټیپلایډ بای 100. نو چونکې هایدروجن موږ معلومولو، دا هایدروجن ماس دلته کلیر دی، H2 دی او 1 هایدروجن زموږ سره اټامیک ماس 1 دی، 1 ملټیپلای 2 this is 2 او ډیوایډډ بای د H2O ټوټل مالیکولر ماس یا مولر ماس چې دی نو هغه 18 دی ان ملټیپلای 100. نو دینه به زموږ سره پرسنټیج اف هایدروجن راشي. د هایدروجن پرسنټیج کمپوزیشن کې زموږ سره د هایدروجن پرسنټیج 11.11 راغی. داسې کومه پرسنټیج اف اکسیجن ګورو په دې کمپاوند کې واټر کې، نو پرسنټیج اف اکسیجن به زموږ سره ټوټل ماس اف اکسیجن ډیوایډډ بای مولر ماس اف واټر. نو ماس اف اکسیجن یو اټم دی او 16 او ټوټل مولر ماس دی 18 ملټیپلای 100. دینه به زموږ سره پرسنټیج اف اکسیجن راشي. اوس د دې چې کومه پراپر میتھډ دی چې په کوم میتھډ باندې دا موږ سالو کوو، هغه پراپر میتھډ طرف ته راځو. کمال یو کوېسچن راکړی شوی چې پرسنټیج کمپوزیشن معلوم کا د کیلشیم فاسفیټ، پرسنټیج کمپوزیشن of calcium phosphate اوس په دې کې زما سره درې ایلیمنټس دي، کیلشیم دی، فاسفورس دی او اکسیجن دی. اوس د دې پراپر طریقه کار سره سټپ نمبر 1 چې تا ته د ایلیمنټس چې کوم مولر ماسز دي چې هغه تا ته معلومي، کیلشیم مولر ماس د پریک ټیبل نه کته شي. سو مولر ماس اف کیلشیم دا د 40 ګرام پر مول. اسی مولر ماس اف فاسفورس 31 gram per mole, while molar mass of oxygen 16 gram per mole. نو پہلنی سٹیپ کی چې کوم ایلیمنٹ کنسرن موجود دي چې داغه مولر ماسز نون وي. سیکنڈ سٹیپ کی به موږ معلومو د دې ایلیمنٹ د مولر ماسز په مدد سره مولر ماس اف کیلشیم فاسفیټ موږ معلومو. نو دا موږ په ورټیکل میتھډ باندې وګورو. زموږ سره په دې کې ایلیمنٹ موجود دی کیلشیم سٹارټ کی، بل زموږ سره فاسفورس او تھرڈ نمبر دی اکسیجن. بیا چې ردی څومره اټمز پر یونټ موجود دي نو چې دغه موږ د منشن کو کیلشیم سره 3 دی، فاسفورس سره هول بهر 2 دی، نو د فاسفورس دا 2 دی، فاسفورس سره هم دی، اکسیجن سره هم دی، نو فاسفورس 2 2 1 2 او اکسیجن چې دی نو 4 2 8. دا د دې د پارټیکل موږ منشن کړه او لینیرلی با د دې سره د دې چې کومه مولر ماس دی د کیلشیم او د کیلشیم سره ملټیپلای کو، د کیلشیم مولر ماس برم لیکلو 40 نو 3 ملټیپلای 40، فاسفورس هغه 31 او اکسیجن هغه 16. دا به اوس لینیرلی موږ ملټیپلای کو دینه به ریزلټ راو باسو 120 2 1 2 3 2 6 128. اوس دا ریزلټ چې کوم زموږ سره رااله نو دا کنسرن په دې ټوټل کمپاوند کې د کیلشیم ایز ا هول ماس چې دی نو هغه د کیلشیم د یو ماس په زموږ سره 40 ګرام وو، لیکن په دې ځای کې په کیلشیم فاسفیټ کې د کیلشیم ایز ا هول ماس دی 120 ګرام پر مول. هغه شانتي د فاسفورس 62 ګرام پر مول له او د اکسیجن 128 ګرام پر مول په کیلشیم فاسفیټ کې د دې هغه ایز ا هول ماس دی. اوس د ټوټل کمپاوند چې کوم ماس دی مولر ماس اف د کمپاوند نو دا به موږ ورټیکلی سم اف کو 120 62 اور 128 دا موږ 8 کو. دا به زموږ سره مولر ماس اف کیلشیم فاسفیټ راشي 310 ګرام پر مول. اوس د هر یو ایلیمنٹ پرسنټیج چې راوباسي نو ټوټل ماس اف دیٹ ایلیمنٹ ان د کمپاوند لکه اوس د کیلشیم موږ راوباسو نو د کیلشیم ټوټل ماس په دې ځای کې 120 دی
और द कैल्शियम फास्फेट कंपाउंड मास डिवाइडेड बाय टोटल मास 310 शो और मल्टीप्लाइड बाय 100 दा सीधा हर यो एलिमेंट द पार बदामूंगा रिपीट को स्टेप 3 की बसूंगा परसेंटेज जरा बसूँ पहला परसेंटेज ऑफ कैल्शियम द कैल्शियम टोटल मास थे पदे कंपाउंड की 120 ग्राम पर मोल और द कैल्शियम फास्फेट मास सीधे आगा 310 दे मल्टीप्लाइड बाय 100 द दिन परसेंटेज ऑफ कैल्शियम राशि दासी परसेंटेज ऑफ फास्फोरस फास्फोरस जमुंग सरा टोटल मास थे 62 और डिवाइडेड बाय 310 और मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज ऑफ फास्फोरस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 128 divided by 310 multiplied by 100 then our राशि percentage of oxygen دا خو زموږ سره یو کمپاوند پرسنټیج کمپوزیشن موږ معلومولو د هغې طریقه کارو په درې سټیپه کې دا موږ معلومو دې نه علاوه که چېرته موږ له ټوټل ماس راکړی او پرسنټیجز راکړي او په دې کې موږ له ماس آف ایچ ایلیمنټ معلومولي نو د هغې طریقه کار طرف ته راځو فار ایگزامپل دلته question موږ له راکړی شوي چې you have 20 gram metal alloy that contain only aluminum and zinc if the sample is 36% aluminum by mass اوس په دې کوېسچن کې موږ له ټوټل ماس راکړی دی میټل الای 20 ګرام دی اور الومینیم اور زنک نه صرف جوړه ده الای سمپل کې صرف 36% الومینیم دی او د الومینیم اور د زنک ماسز معلومول دي دې کوېسچن ته که تاسو لږ غور وکړئ دې کوېسچن کې موږ له ټوټل ماس هم راکړی دی اور پرسنټیجز هم آلریډي کلیر دي که دې کوېسچن نه پهله ډیټا موږ راواخلو زموږ سره ماس of Li metal Li ना 20 ग्राम दे और देखिए परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम हम लगा कर दे 36% परसेंटेज ऑफ जिंक हम लेने दे रहा बल्कि परसेंटेज ऑफ जिंक पमूंगा डायरेक्ट मालूम को 100 नमूंगा 36 माइनस को 100 माइनस 36 दिन अब जमुंग सरा परसेंटेज ऑफ जिंक राशि नमुंग तो पता है कि परसेंटेज इज नोन दी और मास मुंग नोन दे mass of Li total mass अब मुंगला masses of aluminium and zinc मालूम होली चकला element मुंगा masses मालूम हो masses of element like for example पता है कि दो element थी aluminium and zinc mass of aluminium चंग मालूम हो this is percentage of aluminium multiplied by total mass दा फार्मूला मुंगा अप्लाई को percentage of the element और multiplied by total mass this is मुंग सरा दा metal mass या दा element mass राजी परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम दे 36% और टोटल मास यू नो बावर करे दे 20 ग्राम उस परसेंट यू नो अबाउट परसेंट मीन आउट ऑफ 100 यानी परसेंट बराबर ही 1 बाय 100 गलती बमूंगा डिवाइड बाय 100 वाली को और मल्टीप्लाइड बाय 20 पाखपल जेबाने देना वजम सर राशि मास ऑफ एल्यूमिनियम मास ऑफ जिंक mass percentage of zinc 64% multiplied by total mass of the Li that is 20 gram 64 by 100 multiply 20 په دې طریقه باندې موږ masses of the element معلومو بس دا جنرال فارمولا یاد ساتئ په دې قسم کوېسچن کې موږ لا percentages راکړل شي اور total mass of the compound راکړل شي نو percentage of the concerned element or multiplied by total mass then our rousy mass of the element these are related MCQs हम रात लेशी kada MCQs they which of the following has highest percentage of nitrogen ammonium sulfate ammonium chloride ammonium nitrate and ammonium phosphate उस कदी क्वेश्चन ता मुंगा गौर को दा क्वेश्चन की दासी ता सॉल्व किए नो पदी मानी काफी टाइम लगी ठीक है दे प्रॉपर मेथड दे नो पागा तरीका बानी MCQs द पार जकमा टाइम ताला दरकले शे होडर शाटी نو په داسې سچویشنز کې به د دې لپاره په اسانه سره څنګه راوباسي دې سره ریلیټډ څه داسې دغه دي چې تا زباني لکه یاد وي که دا امپورټنټ چې کوم ایلیمنټس دي کلورین نایټروجن هایډروجن اکسیجن سلفر وغیره چې د دې ماسس ستا په ذهن کې وي دوه څیزونه ته به ته فوکس کې یو به ته دا ګورې چې په دې کې کوم ایلیمنټ یاد شوی دی نو هغه ایلیمنټ په دې کمپاوند کې په کم یو کې د هغې ماس زیات راځي نو پهله به دغه ذهني طور باندې کلیر کی دلته کومه وګورو نایټروجن 2 دی په دې ځای کې زموږ سره نایټروجن یو دی او په دې ځای کې زموږ سره نایټروجن 2 دی
اور دې ځای کې نایټروجن 3 دي. یو خو چې ستا دا آیډیا ستا ذهن ته وي چې ماس به د نایټروجن په کم ځای کې زیات راځي. ظاهري خبره ده کم ځای کې چې نایټروجن 3 دي نو په دې ځای کې به د نایټروجن ټوټل ماس سیوای د نایټروجن اټامیک ماس دی 14. نو که دې ځای کې تاسو وګورئ نو 2 نایټروجن دی 28 ګرام پر مول راځي، دلته 14 ګرام پر مول راځي، دلته هم 28 ګرام پر مول راځي، دلته زموږ سره راځي 42 ګرام پر مول. نو دا زموږ سره د نایټروجن ګرام پر مول کې دا ته ذهني تور باندې یعنی دا کول دي. بل بتا د دې فارمولې ته وګورئ چې د دې فارمولې کې زموږ سره څه لګي. نو کله چې موږ د یو الیمنٹ پرسنټیج معلومو نو موږ دا الیمنٹ ټوټل ماس ګورو او ډیوایډډ بای د کمپاوند ماس اور ملټیپلایډ بای 100. دې فارمولې ته لګون ته کې فوکس ورکړئ. پرسنټیج اف الیمنٹ از ایکوال ټو ټوټل ماس اف الیمنٹ divided by mass of compound or multiplied by 100. نو دې ځای کې ستا سره دا فارموله ده. نو پرسنټیج به کله زیات راځي چې کله زموږ سره نیومینیټر سیوای ټوټل ماس اف الیمنٹ سیوای اور ماس اف د کمپاوند دا کمی ماس اف د کمپاوند ټوټل چې دی دا زموږ سره کله لیس راځي اور ماس اف د الیمنٹ دا ګریټر راځي. نو دې دوه فیکټرز ته وګورئ. دا کومه کمپاوند تل درکړل شوی دی دې ته ذهني تور باندې ته وګورئ چې دا کومه کمپاوند ټوټل ماس ګریټر راځي او دا کومه کمپاوند لیس راځي. نو په هغه حواله سره به تاسو بیا پته لګي چې پرسنټیج په کم ځای کې سیوا ده. امونیم سلفیټ ټوټل ماس 128 راځي. د امونیم کلورایډ ټوټل ماس 53.5 راځي اور امونیم نایټریټ تاسو وګورئ 14 4 18 اور دې ځای کې بل 14 نو 28 اور 32 اینڈ 48. دې ځای کې تاسو ته رزلټ ښکاري. امونیم سلفیټ کې زموږ سره 21% راځي د نایټروجن، امونیم کلورایډ کې 26%، امونیم نایټریټ کې 35% اور امونیم فاسفیټ کې 28%. دې ځای کې تاسو وکتله چې کله ټوټل ماس سیوای اور ماس اف د کمپاوند لیس وي نو په دغه ځای کې به زموږ سره کمپیریزن اوس په دې درې وانو کې وګورئ. دې کې زموږ سره 2 نایټروجنز وو، په دې کې یو نایټروجن دی، دې کې 2 دی اور دې کې 3 نایټروجنز دي. لیکن د 3 نایټروجنز په کیس کې چونکه فاسفورس اور اکسیجنز انوالو دي ماس یې سیوا دي نو ټوټل ماس ګریټر راځي. اور دلته کمپیریزن به موږ د دې فرست اور 3 ترمنځ وکړو. نو فرست کې زموږ سره ټوټل ماس سیوا دی او 28 دی اور تھرڈ کیس کې ټوټل ماس کم راغلی دی. ټوټل ماس کم وي اور ماس اف د کمپاوند سیوا وي بیا به زموږ سره پرسنټیج هاي راځي. نو دې ځای کې تاسو تل نمبر وکتلو د ټول نه هاي پرسنټیج زموږ سره امونیم نایټریټ کې راغلی.